جان بوجھ کر قصدن عمدن یو منس قضا کړي نو د امام احمد بن حنبل رحمه الله پنیز دا سړی کافر دی اوس یو سړی سار منس نه دی کړي دا خو جان بوجھ کر نه کوي دا خو جان بوجھ کر نه کوي غلطي خو د انسان نه یو پیره وشي دوه پیرې وشي عذر وي موبایل در ټیم ورکړی موبایل ارن ونولو تا کور کې مور ته ویلي پلار ترې ویلي ورور ترې ویلي هغه اوده پاتې شو نو دا عذر دی تا په کور کې چاله ویم نه چې ما راپاڅوه موبایل ته ټیم دفتر ته ځي 8 بجې د الارم لګولی دی سکول ته ځي 7 بجې د الارم لګولی دی او د الله حکم دپاره د الارم نه دی لګولی دا ته جان بوجھ کر مونځ پرېږدي سال مونځ دې پرېښودو او ماسپښین به اگر چې تا به اراده وي زه به کوم نو د امام احمد بن حنبل رحمه الله په نسبت ستا ایمان سلب شو ستا ایمان سلب شو اوس به ته دوباره کلمه شهادت وایي شاته کوم اعمال کړي دي هغه ټول ضایع شو نو دا خدا مرګ دپاره او د آخرت دپاره حقیقت کې تیارې نشو دا خو تیارې نشو د جهنم او و طبقې دي او په دې کې چې دا ټولو نه برنۍ کومه طبقه ده په دې طبقې کې به مسلمانان وي په دې لاندې طبقو کې به سټپ بای سټپ یهودیان عیسایان آتش پرسته بت پرسته منافقان دا ټول به په دې لاندې طبقو کې پراته وي دا بره طبقه دې کې به صرف مسلمان وي هغه مسلمان چې هغه نه غلطي شوي ده هغه نه ګناه شوي ده او بیا د توبې نه بغیر د دنیا نه تللی هغه به دلته راځي او چې کله ګناهونو هغه سزا ختمه شي دا به بیا جنت ته ځي ګویا دا اخرنۍ دا طبقه دا به یو ټیم داسې راشي چې جهنم کې به دا طبقه خالی شي دا طبقه به خالی شي په دې کې به هیڅ څوک نه پاتې کېږي ولې چې مسلمان و هغه لاړو لاندې کافران به همیشه په دې طبقو کې پراته وي نو کم سړی چې جان بوجھ کر قصدن عمدن منځ قضا کوي د امام احمد بن حنبل رحمه الله په نس خو دا سړی کافر دی نو داسې نه وي چې مونږ چغې د مسلمانۍ وایو مونږ چغې سورې وایو او مونځ اودس په دې ډاډ باندې پرېږدو چې الله غفور الرحیم دی د دې طبقې نه لاندې طبقو ته رانشو که دې لاندې طبقې ته راغلې نو بیا ابدالآباد د جهنم نه وتل نشته ته په خولې باندې کلمه وې په خولې خو کلمه منافقانو هم ویله په خولې باندې به کلمه وې خو فهم کوه دا مونځ دا یو ډېر اهم رکن دی نو غرض مې د خبرې دا و چې د دغه مرګ دپاره به تیارې 24 घंटे کې او چې ته کم نهج باندې زندگی درې دوه منځونه کړي درې نه کړي درې کړي دوه نه کړي دا د مرګ تیارې 24 घंटे نه دی د 24 घंटे د مرګ تیارې نه دی نو د منځ دپاره 24 घंटे تیار بیدار اوسېدل پکار دي چې هر ټیم زه تیار وم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي وی لکه څنګه چې مونږه یو سفر باندې سو هغې دپاره مونږ پوره انتظام کوو مثلا اوس دا چې لکه د تبلیغیانو اجتماع را روانه ده هغې دپاره 2-3 هفتې مخکې یو پروګرام روان وي پیسې فنډینګ هم کېږي بیا د ګاډي سورلۍ انتظام بیا کور کې د بسترې انتظام د خوراک ساک دپاره د لوښو انتظام پورا ترتیب برابریږي ولې چې مونږ د 3 ورځو په سفر باندې سو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي وی کم سړی چې هغه لوی سفر باندې سي د مرګ او دې سفر دپاره د تیارې نه دی کړې دا داسې دی چې دا په سمندر باندې ورځي بغیر د کشتۍ نه نو بغیر د کشتۍ نه چې ته په اوبو ورځي پکې ډوبېږي به په 100 کې 105% به ته ډوبېږي بچ کېږي به نه چې څومره ورځي رو رو پکې لاندې ډوبېږي اخري پکې تباه کېږي د کشتۍ نه بغیر په سیند په سمندر باندې څوک اوړېدی نشي نو دا مثال ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورکوي چې دا عمل نه بغیر مرګ ته ورتلل داسې دي لکه دا اسبابو نه بغیر په اوبو باندې ورتلل نو آیا مونږ اوس د دې مرګ دپاره څومره تیاری کړی دی مونږ څومره کوشش کړی دی څومره نیک د تیاري نه مراد نیک اعمال دي چې ما ورته نیک اعمال 24 घंटे دپاره کوو چې ما ورته مرګ ته تیار وو ما ورته